د منیر شاکر صاحب جی او دغه کړو مسله غلط بیان کړو هغه سره د وجه نه خلکو کې ډېر زیات دغه دی غلط تاثر د هغې تللی دی عام خلکو په دې مسله نه پوهېږي صراحتا چې کوم د قرآن او د سنت خلاف چې یو خاوند بغیر د ښځې اجازت نه طلاق نشي ورکولی مسلې وضاحت پوره تفصیل سره وکړي. دا مسله د قرآن پاک صریح د آیتونو خلاف ده چې د ښځې رضامندۍ نه بغیر یا د هغې د خبرولو نه بغیر طلاق نه کړي. په قرآن پاک کې د طلاق 4 قسمونه ذکر شوي دي. 28مه سپاره کې تاسو وګورئ د زهار مسله پکې ذکر ده چې زهار وکړي نو هغه د سړي ته حکم شوی دی چې زهار وکړي نو تا باندې 2 میاشتې مسلسل روژې دي. او بیا د ایلا حکم هم ذکر شوی دی. یو طلاق قسم دا ایلا، د ایلا حکم هم سړي د پر بیان شوی دی چې تا ایلا وکړي نو تا د پر څه کول پکار دي، کومه کفاره ورکول پکار دي. او بل حکم دا د خلا دریم قسم ده، په دې کې د ښځې او سړي دواړه رضامندي ضروري ده. او بل صریح طلاق دی، دا هم حکم په قرآن پاک سورة البقره کې راغلی دی. دا حکم صرف د سړي دپاره دی چې سړی طلاق وکړي. اوس چې سړی طلاق وکړي ورسره په قرآن پاک کې راغلی دی چې دې زنانه ته چې تا طلاق ورکړو، یعنې زنانه خبره نه وه، رضامندي هم نه وه، تا طلاق ورکړو، نو دغې جبیره قرآن پاک ذکر کړې ده. که ته وایې چې اسې په اسې ښځه خبره نه ته طلاق ورکړي، ښځه به څه کوي؟ ښځه به څه کوي؟ دغه په آیتونو کې د دې جواب شته، خو قرآن پاک نه کې لږ سوچ کوه، هغه ورکړه. دا ښځې ته به پوره مهر ورکوي او چې واده نه کوي خرچا به هم ورکوي، چې بچو ته کومه پی ورکوي د بچو پی او پیسې به هم ورکوي، د ښځې وله نانو نفقه به هم ورکوي تر څو پورې چې بچي غټ کړي نه وي. نو په طلاق ورکولو کې چې ښځه خبره نه نو قرآن پاک چې کومه جبیره ذکر کړې ده نو دې کې سړي ته سراسر نقصان دی سره په طلاق کې چې په قرآن پاک باندې عمل وشي. بله خبره د خلا خلا کې د ښځې رضامندي ضروري ده، خو چې ښځې رضامندي ضروري ده، خو لیکن ښځه او بیا چې رضامندي د ښځې پکې وي په هغه طلاق کې قرآن کې الله وایي چې ښځې ته هېڅ نه میلاویږي، بلکې ښځه به الټا چې څه ورته میلاوي یا به خاوند ته واپس کوي. او خاوند که نور څه ته غواړي هم چې دا رضامندۍ باندې طلاق غواړي نو خاوند چې نور څه ته غواړي هم دا لازم دی په ښځه باندې چې هغه ورکړي، هغه خوله ده. نو 4 قسمونه د طلاق ذکر شوي، دا ټول حکمونه سړي دپاره راغلي، ښځې دپاره یو حکم نه دی راغلی. چې کم آیاتونه دوی ذکر کوي دا خلک دا چې وایي چې د ښځې رضامندي پکې ضروري ده، هغه آیاتونه ذکر کوي چې الله پاک د طلاق نه بچ کولو دپاره په 15مه سپاره کې ذکر کړی چې طلاق ما شوی، په کې د طلاق ذکر نشته، وایي طلاق بالکل وانه شوی، بلکې طلاق ما شوی حکیمان راولي د ښځې طرف نه د سړي د طرف نه مشران راولي صلح وکړي. او بیا ورته ویلي چې تاسو چې کم چپ کلش دی د بستره ورته بیله که او د چپ کلش ختم که، لږ غوندې وال ورکه دا د چپ کلش ختم که، یعنی طلاق نه ځان بچ کړي. په دې کې د طلاق طریقه یا حکم ذکر نه دی، کم آیتونه چې ته تلاوت کوې چې په دې کې دي چې د ښځې رضامندي ضروري ده. په دې کې د طلاق هیڅ قسم خبره نشته. الله وایي چې سره طلاق ماش. اوس د قرآن پاک خلاف مسائل کول د قرآن پاک آیتونه نه وایي، یعنی دلیل نه پیش کوي او ځان نه خپل عقلي خبرې کوي، وایي دغه قرآن دی. دا د قرآن پاک سره دشمني ده چې قرآن پاک کم ځای کې حکم کړی دی او څنګه نبي علیه الصلاة والسلام پې عمل کړی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چا ورنه تپوس وکړه چې د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق څنګه وي، چې په قرآن کې چې څه قال دي څه په قرآن کې راغلي، نبي علیه السلام کې هغه حال دی، نبي علیه السلام په هغې عمل کړی دی. قرآن کې الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، د نبی علیه الصلاة والسلام په زندګۍ کې تاسو دپاره عملي نمونه ده. دغه عملي نمونه یا په قرآن باندې نبی علیه السلام عمل څنګه کړی دی، دا په حدیثو کې دي. چې ته د حدیثو نه انکار کوي، حدیث نه منې، نو ګویا کې ته قرآن نه منې. او بله دا ده چې ته مثلا امام بخاري سره دشمني کوي، امام مسلم سره دشمني کوي، په هغه باندې دا الزامونه لګوي چې دا مجوسي دی او دغه دی او دغه دی. هغه صرف او صرف د نبی علیه السلام اسوه حسنه، د نبی علیه الصلاة والسلام په قرآن د عمل طریقه ته تر نقل کړه، دا در سره ښه وکړ که بد یې وکړ چې ته ورسره دشمني کوي. که دې امامانو چې کم د حدیثو امامان دي دغه نبی علیه السلام اسوه حسنه د قرآن باندې عمل طریقه ته تر نقل کړې ده وه، نو ته په قرآن پاک خپل عقل مطابق عمل کوي، داسې عمل به کوي چې ښځې رضامندي پکې ضروري ده په طلاق کې. او دا خبره خو د قرآن پاک د صریح آیتونو خلاف ده. نو ته چې د امام بخاري سره
امام مسلم سره محدثینو سره احادیثو سره دشمنی کوي دا د ته په دې کې خو د قرآن پاک عمل چې په قرآن عمل څنګه وشي په دې کې خو سوی حسنه ده چې هغې حکم کړی الله پاک چې ته هغې سره دشمني کوي ته د قرآن سره دشمني کوي څوک چې د قرآن سره کلام الله سره دشمني کوي دا د الله دشمن دی نو تا د الله او رسول سره ولې دشمني کوي الله پاک تا باندې دا احسان وکړه چې ته د مسلمان په کور کې مسلمان پیدا کړې او تا په ژبه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه جاری کړه هغې باوجود ته د الله او د هغه رسول سره دشمني کوي او په دې وجه باندې محدثینو پسې بدرد وایي چې د نبي علیه الصلاة والسلام اسوه حسنه د نبي علیه السلام هغه قرآن باندې عملي طرز نقل کړی څوک پکې دا وایي چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمیلی دي چې نبی علیه الصلاة والسلام اسوه حسنه د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق عمل چرته او هغه عائشہ رضی الله فرمی چې دغه قرآن دی کنه یعنی جواب دا کوي چې دا قرآن دی کنه بیا نور حدیثو څه ضرورت مونږ وایو چې دغه قرآن دی یعنی د قرآن کې چې کم حکم شوی دی نبی علیہ السلام په هغې عمل کړی حضرت عائشہ رضی الله داسې فرمایي اوس قرآن کې کم حکم دی دا مونږ ته معلوم دی خو دا قرآن پاک کې کم حکم دی په دې عمل څنګه شوی دی قرآن کې حکم دی واقیم الصلاة دا حکم په قرآن پاک کې خال دی او نبی علیہ الصلاة والسلام کې حال دی په واقیم الصلاة باندې عمل کړی کته وای چې حدیث هغه طرف ته کازه په قرآن باندې خپل عمل کوم واقعي الصلاة باندې به ته داسې عمل کوي چې ته ټولې ترجمې وګورې ټول لغتونه وګورې د صلات معنا به دا وي چې ته د ورستو دوبره چې د خوځولو ته ویلې نو ته به د خپله دوبره خوځوې راخوځوې چې حدیثونه انکار وکړې وایې به چې ما په قرآن پاک باندې عمل وکړو نه حضرت عائشہ رضی الله درته فرمایي چې نه قرآن باندې عمل کوي د نبی علیه الصلاة والسلام احادیثو ته عمل ته وګوره چې په احادیثو کې ده بغیر د هغې نه ته په هغې باندې عمل نشي کول نو بیا هم هغه خلکو ته چې د احادیثو نه منکر دي یا د محدثینو سره دشمني کوي نو هغو ته زه وایم چې تاسو پسې پرده د قرآن سره د حدیثو سره د محدثینو سره دشمني نه ده تاسو د الله او رسول سره دشمني ده او الله رسول سره د په دې وجه دشمني ده چې ته مسلمان پیدا کړی او تا ته په اسلام باندې عزت در کړی دی دغه مسلمان په نوم باندې خو خلکو نه ته خوراک کای خېټه ډکای یعنی د الله پاک چې تا باندې کم انعام کړه د انعامونو په وجه باندې خو ته رزق بلوي تا هغې باوجود د الله او رسول سره دشمني کوي دغه دشمني مه کوه کنی الله پاک فرمایي ان بطش ربک لشدید زما پکړ ډېر مضبوط دی ته په هر قول کې په هر خبره کې د الله پاک ته چیلنج ورکوي چې ان بطش ربک لشدید دی ویلی دي کم ځای کې دی ستا پکړ زه خو په هر قول کې تا ته چیلنج در کوم نو الله پاک ته چې یو ځلې دنیا کی بیا به داسې دنیا شي چې بالکل به نسیم منسیه شي نو دغه خلکو دپاره چې د قرآن سره یا حدیثو سره دشمني کوي په کومه جماع کې چې دي هغو ته زه دا وصیت کوم دا التماس ورته کوم چې د الله او رسول دشمنۍ نه واوړه او د اولیاء کرامو فقهای کرامو دشمنۍ نه واوړه جی